بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. چونکہ قرآن پاک تفسیر اور ترجمہ دیدی کولو مو اراده ده چې قرآن پاک ترجمه به شروع کوو، نو د قرآن پاک تفسیر او ترجمې نه مخکې څو خبرو پیژنګلې هغه ضروري ده. هغه کې اولنۍ خبره مو دا وکړه چې وحي چوته ویلی شي او د دې ضرورت ویلی ده، او وحي چوته کیږي او وحي څه کیږي په څو قسمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شوي ده، او وحي خو اسمان نه نازلېدلې ده د قرآن په صورت کې، نو قرآن پاک څنګه طریقې سره نازل شوی ده. بهرحال دا مو بیان کړلو. اوس کې مو دا بیانوو څه قرآن پاک کې مو تاسو ګورو بعضو سورتونو ته عنوان ورکړی وي. مثال سورت یې لیکلی سورت فلان مکیتون یا مدنیتون یې ورسره لیکلي وي، یا مکیون یا مدنیون ورسره لیکلي وي. نو د دې پیژندګلي هم ضروري ده. مفسرینو په اصطلاح کې مکی آیات مطلب هغه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت په غرض باندې مدنی منورې ته روانېدنو نه بعد رسېدلو نه بعد چې کوم آیتونه نازل شوي هغه ته مدني ویلی شي. او هجرت په غرض باندې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم روانېدو ازو ته رسېدلو نه مخکې ته څومره آیتونه نازل شوي دي ته مکی ویلی شي. مطلب دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مدینه منورې ته د هجرت اراده وکړله، څو پرې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته نه ورسېدله، هغه نه مخکې څومره آیتونه که په لیارې کې نازل شوي دي، که په مکې مکرمې کې نازل شوي، که په نورو علاقو کې نازل شوي، دغو ته ټولو ته مکي آیتونه ویلی شي. او چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت نیت وکړلو، مکې مدینه منورې ته ورسېدلو، اوس مدینه منورې ته رسېدلو نه بعد څومره آیتونه نازل شوي چې هغه مدینې کې دي، مدینې نه بار یا واپس نبی رسول کله مکې ته راغلی آیتونه نازل شوي، دغه ټولو ته مدني ویلی شي. بعضې خلک یایي چې مکي هغه صورت ته ویلی شي چې کوم په مکې مکرمې کې نازل شوي هغه ته مکي ویلی شي، چې کوم مدینې منورې کې نازل شوي هغه ته مدني ویلی شي. دا خبره ټیک نه ده، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت نه مخکې چې کوم آیتونه نازل شوي هغه ته مکي ویلی شي، ځکه چې مینا کې عرفات کې یا معراج په سفر په دوران کې چې کوم آیتونه نازل شوي هغه ته هم مکي ویلی شي. تر دې پورې چې کوم آیتونه د هجرت په سفر په دوران کې مدینه منورې په لیارې کې نازل شوي دي هغه ته هم مکي ویلی شي. همدارنګه ډېر آیتونه داسې چې هغه مدینه منورې شهر نه بار او هجرت نه بعد کې هغه شهر نه بار یعنی نازل شوي دي هغو ته مدني ویلی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفر کړه د هغه کې مدینه طیبې نه په 16 میلونو باندې وریا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آیتونه نازل شوي، نو هغه ځینو کې هم چې کوم آیتونه نازل شوي هغو آیتونو ته هم مدني ویلی شي. تر دې پورې چې هغو آیتونو ته هم مدني ویلی شي چې کوم فتح مکه یا غزوه حدیبیه په موقع باندې خوست د مکې مکرمې په شهر کې هغه په مضافاتو کې نازل شوي بیا هغه ته مدني ویلی شي. نو دې وجې نه دا قرآن پاک دغه آیاتو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها څلورمې سپارې تقریبا 58 نمبر آیات د مدني ده، حالانکه دا په مکې مکرمې کې نازل شوی ده. او بیا بعض سورتونه داسې دي چې هغه پوره په مکې مکرمې کې، او بعض سورتونه داسې چې هغه پوره په مدینه منورې کې نازل شوي دي. مثلا سوره مدثر دا پوره مکی سورت ده، او سوره العمران پورا مدنی صورت تا. خدی کې بعض داسې هم دي چې پورا صورت مکی وي، خدی کې یو څو آیتونه د مدینه منورې کې نازل شوي، او بعض داسې هم ورکې شوي چې هغه ډېر صورتونه آیتونه چې کوم دي ورکې مدني وي، او بعض آیتونه په مکې مکرمې کې نازل شوي. مثلا سوره اعراف دا مکی صورت تا. خو په دې کې واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر دیزو ونسی و اذ اخذ ربک من بنی آدم پوری. دا آیات اگر چې صورت مکی صورت خدا آیتونه ورکی مدنی دي. بعضی صورتونه داسې شروع شوي نزول دي مکې مکرمې کې، خو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته لوړ ده بیا څه آیتونه ازو کې نازل شوي، ځکه بعض آیتونه ورکی مدني هم دي. دا نومره سوره حج مدني صورت ده. خو دې کې یو 4 آیتونه داسې دي چې وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى دیزو ونسی عذاب یوم حکیم پوری. دا آیتونه مکی دي. 22مې سپارې کې 52 53 54 55
چونکې دا سورت اول څلور آیتونه چې کوم مکې مکرمې کې نازل شولو هغه نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو بقي آیتونه اذن کې نازل شولو نو زیات آیتونه دی وجنه ورکې هغه دي مدني دي ځکه ته مدني رشي نو دا خبره واضحه شوله چې د ایو سورت مکی یا مدني نه مات کېدول شي اکثر دی آیتونو په اعتبار سره کوم کې زیات آیتونه مکی دي به مکی وته ویل شوي دي کوم کې زیات آیتونه مدني دي هغه ته به مدني ویل شوي دي یا کوم په شروع سار کې آیتونه څه مکی راغلي دي یعنی اول څلور پنځه آیتونه او ته مکی ویل شي بهرحال اوس کې مکی او مدني آیتونه به مو پیژندو څنګه فرق به مو کې څنګه کوو دا مکی آیتونه دي او مکی سورتونه دي دا مدني سورتونه دي او مدني آیتونه دي نو علماء تفسیر دی مکی او دی مدني سورتونو په باره کې ډېر زیات کوشش کړی ده بعض هغو څه خصوصیات ورکې موندلي دي څه دغه خصوصیات وي دا شیانو کې وي به دا مدني وي که دا شیانو کې وي به دا مکی وي دې کې څه داسې څه قاعدې کلیې په طور باندې بیانېږي او څه داسې څه اکثریه مو یو سیره دا خبره یقیني داسې او کله کله مو داسې سیره عمومي داسې کله کله کېږي نو زره شیان داسې څه هغه یقیني دي څه هغه وي نو هغه ته به ته مدني نه مایل کوې او څه هغه نه وي نور وي هغه ته به ته مکي مثال په طور باندې هر هغه صورت هغه کې لفظ کله دا لفظ راغلی وي دا مکی آیتونو کې رسي او دا لفظ 15 سپارو کې 3 زویا استعمال شوی او دا ټول آیتونه د قرآن پاک په اخیری نیمې سپارې کې دي هر هغه صورت هغه کې د احنافو د مسلک مطابق چې د سجدي آیتونه دي هغه مکی سورتونه دي سوره بقره نه علاوه څو سورتونه دي چې هغه کې د آدم علیه السلام واقعا مذکور یعنی ذکر ده هغه سورتونه او آیتونه هم مکی دي هر هغه صورت هغه کې د جهاد د اجازت یا د جهاد احکامات بیان شوي دي یا جهاد اجازت ورکې ملو د تاسو جهاد کې یا د جهاد حکم څور کې بیان ده د مدني آیتونه او مدني سورتونه دي او هر هغه آیت هغه کې د منافقانو ذکر راغله ده دا مدني ده او څه د سیدی دغه یقیني خبرې دي چې دا دغه وی د یا مکی وي څه کوم بیان شو هغه به مدني وي او دا به مکی وي او څه د سیدی څه عمومي طور باندې او اکثري طور باندې کله کله دی خلاف هم کېدلی شي خو زیات تر داسې کېدلی شي څه مکي صورتونو کې عموما یا ایها الناس به راغلي وي یا ایها الناس عمومي طور باندې به مکې مکرمې یعنی مکي آیتونه کوم دي هغو کې به یا ایها الناس راغلی وي کله کله داسې هم کېدلی شي څه مدني آیتونو کې هم یا ایها الناس ذکر راغلی خطاب کېږي که نه لکه عام طور باندې الله پاک چې انسانانو ته خطاب کړی یا ایها الناس دا عموما مکي آیتونو کې ده یا ایها الذین آمنو دی هغه سره خطاب الله پاک کړی دغه مدني آیتونو کې ده کله کله مکی کې هم کېدلی شي مکی آیتونه او سورتونه عمومي طور باندې وړه دي او مختصر دي مدني آیتونه او سورتونه د عمومي طور باندې اوږده او مفصل دي مکی سورتونه زیاتره مکی سورتونو کې زیاتره توحید بیان شوی ده رسالت بیان شوی د آخرت اثبات آخرت شته ده حشر قیامت وریز او نشر څنګه برچګي کابر نه دغه منظر کشي مکی سورتونو کې د عمومي طور باندې کله کله مدني سورتونو کې مردل شي آیتونو کې مردل شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صبر او تسلی تلقین د په مکی سورتونو کې دا او د مخکینی امتونو واقعاتو باندې مشتمل چې د مخکینی امتونو واقعاتو کې بیان دي دا مکی سورتونو کې عموما دي او په دې کې کوم احکام او کوم قوانین څه کوم دي هغه کام بیان شوي دي او د دې خلاف مدني سورتونو کې خندنی تمدنی قوانین څه کوم بیان شوي دي او جهاد د قتال احکامات څه کوم بیان شوي دي او کوم حدود دي سزاګانې او کوم فرایض دي یعنی میراث وغیره تقسیمېدل دا په مدني سورتونو کې دي مکی سورتونو کې زیاتر مقابله هغه بت پرستو سره ده او مدني سورتونو کې زیاتر مقابله هغه اهل کتاب او منافقینو سره ده یعنی مکی سورتونو کې زیاتر څه کومه مقابله شوي هغو څه کوم شیان بیان شوي هغه بت پرستو سره مقابله ده او مدني آیتونو کې اکثر څه کومه مقابله شوي هغه منافقانو او اهل کتاب سره شوي ده مکی سورتونو هغه څه کومې هغه طریقه بیان شوي ده هغه زیات هغه کې شکوا زیاته ده او په دې کې استعارې او تشبیهات ورکې زیات دي مثالونه ورکې زیات دي او د هغه ذخیره د الفاظ هغه ډېره وسیع ده دې خلاف مدني سورتونو کې هغه انداز نسبتا لغندې ساده ده بهرحال قرآن پاک دا لږ
نزلیدل کله یو آیات کله پورا سورت کله آیات هم نیمه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو ځبنی دا نازل نه شوه بلکې لګ لګ نازل شوه تقریبا 23 کولو کې دا نازل کړه شوه دا بعض اوقات به جبرئیل علیه السلام یو وړو غنتی آیات بلکې د آیاتا یو جز به وروړلو او کله کله به څو آیاتونه په ځای باندې نازل کړلو د قران کریم اټول نه وړا حصہ څنګه مستقل نازل شوی دا هغه غیر اولی الضرر دا یو آیات ته چې د دې ټوکړه د اخ ټوکړه ده او دویم طرف ته پورا سوره انعام ایوی پر الله پاک نازل کړه ده قران پاک په یو ځبندي نه د نازل کړه شو لګ لګ نازل کړه شو دا سوال مشرکون خپل یعنی مشرکین دی عربو حکومت کنه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوس وکړلو او د اندی سوال جواب په دغه الفاظو کې به ورکړه شو دا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا سورة فرقان 32-33 نمبر آیات دا دا کفرونو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وایي زه ته باندې د قرآن پاک اټول په ایوه زبنې ویلي نه نازل د بیل بیل لګ لګ ویلي نازل کړه شو دا نو جواب ته مليږي دا قرآن پاک تدریجا ازکه لګ لګ نازل کړه شو دی لپاره سمو ایتو زړه مطمئن کو او دا مو لګ لګ نازل کړه دا اداغه څاغو یعنی مو ته دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی جل فرمایي چې دا دی واجب نه سمو ته نه دی وروړي کومي خبرې دی قرآن پاک ولا مگر دا صدا ته مو حق خبرې وروړي دي او د دې خې طریقې سره مو ته د دې تفسیر پیش کو دا ځکه مو لګ لګ قرآن پاک نازل کړه دا او امام رضی رحمت الله دی آیات په تفسیر کې دی قرآن پاک د لګ لګ نازل دل کوم حکمتونه یې بیان فرمایلی یغه خلاصہ ذکول پکور دی هغه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امیو لیکل او پړولی نوز دا ایدی واجن اټول قرآن پاک ایوی پر نه نازل شوا ځکه چې به دی دول اوتا هغه مشکل وو نو ایدی په خلاف حضرت موسی علیه السلام چونکی لیکلم زاو او پړولی هم زاو ایدی واجن هغه باندې تورات پورا نازل کړه شو دا او کچې ته پورا قرآن پاک ایوی پر نازل کړه شو نو اټول احکامات په باندې به فورا لازم شي او دا د حکیمانه تدریج خلاف ته یو کورس ته په چوب نه کوي ورور لګ 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 کنه एकदम ته قرآن پاک قرآن نازل کړو هغه کې ډېر احکامات دي نو به دې باندې عمل لګ مشکل وا د شریعت محمدي کوم لحاظ ورکه ستاله شوی یې خلاف و بیا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل قوم طرف ته یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بروزنه قوم طرف نه مصیبتونه راتللو تکلیفونه برتللو ابي برداشت کولو دی وجنه جبرئیل السلام بار بار د قرآن پاک آیاتونه وروړلو صحابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مشکل هغه تکلیف وته آسان شو تسلیب وو ورکی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه سره مضبوط شو او بل حکمت ورکه دا غوښته د قرآن پاک یو ډیره ایسا هغه د سوالونو او د جوابونو د مختلفو واقعات مطابق تا سم مختلفو واقعات برتللو نو سوالونو جوابونه بکیدلو نو ایدی واجنه دا به ټیم سره نزل لیدلو زو اخ کې به سوالونو جوابونه وځه قرآن پاک په یو ځبن نزل نشو نو د قرآن پاک آیاتونه په دوا قسمه یو هغه آیاتونه چې الله تعالی هغه په خپل باندې نزل فرمایلی څه خاص واقع سره نه کله کله د سیوا خاص واقع او اخذ پر واجب الله پاک د آیات نزل کړلو نو څه کله کومه خاص واقع او اخذ واجب کوم آیاتونه نزل شو اخته شان نزول یې لشي او واقع ته لکه دا یو آیات ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم دا څه مشرکی خزي سره نکاح ته سما کې څه پر هغه ایمان نه ویروړه بلا شک یو مومن څه کوم غلام دا ایوی مشرکی هغه نه بهتر ده چا هغه وینځ تاسو ته مشرک خواخه ویلی نوی نو چونکی دا آیات کوم دا ایوی واقع سره نازل شوی زمانه جاهلیت کې یو صحابي وو هغه وی زنانه سره تعلقات وو اسلام نه بعد مدنی طیبه ته څکل روغلو نو هغه خزه په مکه مکرمه کې وا ایوی پیری هغه صحابي ته ویلو صدو کله مکه مکرمه ته بیا واپس ورو حکومت زنانه واغیو ته ویلو د ګونو دعوت ورکړلو صحابي ته ویل نه زه داسې کور نشم کولا ویل چې موږ ایمان وروړ اسلام وروړ البته زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وایم چې مو ته اجازه تر کې زه تو سره نکاح وکم نکاح اجازه ملو شي به زه تو سره نکاح وکم چونګي اخذ مشرک وا نو قرآن پاک صفو آیاتونو کې انکار وته فرمایلو سم مسلمان سره مشرکی خزي سره اگر که خواخوي نگاه نشي تړلا
اوس دغه واقعه او دا آیات نو به کله کله داسې چې دی آیات شان نزول دغه ده شان نزول هغه دی واقعي طرف ته اشاره وي نو کله کله قرآن پاک آیاتونه هغه الله پاک بغیر د څه واقعاتو نازل کړي کله کله یو خاص واقعي وي هغه د پر الله پاک آیات نازل کړي نو څه کله د آیات کومي واقعي دی واجب نازل شي هغه واقعي ته شان نزول یې شي بهر حال دا څه ضروري خبر وي الله پاک د موږ ته ټول په دا خبر باندې پوي کی ان شاء الله مزید کوم خبرو ضرورت وي هغه په بلی ویډیو کې یا یو په خپل باندې وره هم ځون په پویم کې څنګه پیږي ځکه سړی تاسو وکي الله تعالی د موږ ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي امين برحمتک یا ارحم الراحمین.